شاهین صاحب ټولو دوستانو د بحث نه خو داسې ښکاري چې د حکومت دخانه په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو زیاتېدل یو تصادفي خبره نه ده، د کوم سهو اشتباه خبره نه ده، د یوې پالیسۍ نتیجه ده. نو که حکومت خپل خلک وژني، که دوی په خاطر باندې وي چې د خپل حکومت په اصطلاح یو څو ورځې اضافه کړي، دا کار ممکن دی. کله چې نفرت ښکاره خبره چې دا وژنه نفرت پیدا کوي، نو د دې پایلې حکومت ته تاسو څنګه ګڼئ؟ حکومت د دې پایلې کاملا ناګوارې پایلې دي. په هغه صورت کې چې موږ یو ژوندی ملت ولرو، که چېرته موږ په واقعیت سره ژوندی ملت درلودی، که د بدخشان په پامیر کې هم د حکومت د یو چا ګریوان ته ناروا لاس ورچولی، نو باید په هلمند کې د دې خلکو په ننګه باندې او د دې خلکو د ګټلو په خاطر باندې د خلک د دې حکومت خلاف راپورته شوي وي. اوس د وینو دریابونه روان وي په د کابل سره په 25 کیلومترۍ په 10 کیلومترۍ کې د وردګو په ولایت کې 6 کسه د یوه فامیل نه وژل کېږي چې په هغې کې زنانه دي، په هغې کې اطفال دي او دا سړی د یو مکتب پیردار دی. دا سړی وژل کېږي، یو امریکایي جنرال راځي، والي د ولایت هم ورسره، او خلک راغواړي د دې 6 کسو انسانانو د سر بیه یو څو روپۍ ورکړي. دا نهایت سپکاوی دی، دا افغاني دود ته سپکاوی دی، دا د موږ اسلام ته سپکاوی دی، د موږ دین ته سپکاوی دی. مشکل په کوم ځای کې دی؟ مشکل په دې کې دی چې که چېرته موږ ژوندی ولس درلودی، دا خلک باید راپورته شوي وای. او زه غږ په دغې 18 نمایندانو کوم چې دا آینده کې ریاست جمهوریت ته ودرېږي، که چېرته په واقعیت سره تاسې رښتیا هم د ملت د غمه او د درده خبر وای او د آینده کې د یو سالم حکومت، البته 18 نه 19 چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته منفي کو، که چېرته ولې منفي هغه خو دغسې یو شی دی، هغه طبیعي دی، هغه به د دې حالت ادامه غواړي. هغه د 15 کلن آینده دورې، آینده 15 کلنه دوره د جنگ قرارداد اخلي. هغه دلته د افغانستان دپاره نه سوله راولي، نه ثبات راولي، نه امن راولي، نه امنیت راولي. هغه د جنگ قرارداد اخلي او د خلکو د وژلو قواله اخلي. هدف دلته دی چې که چېرته دغه 19 نور کسان په واقعیت سره د دې ملت غمخواره وي، دی د فی کس زر کسان راوغواړي او 19,000 کسه د دغلته فقط 2 ورځو لپاره د دې حکومت هغه ادارې د ورفلج کړي چې د حکومت خپله د منځه ځي او که نه، او د حکومت د خلک د ولس به هله په دې خلکو باندې باور وکړي چې رښتیا هم تاسې هغه خلک یې چې موږ من حیث د سیاستمدارانو تاسو ته رایه درکولی شو، یو با اعتماده جهت یې. مشکله په ملت کې ده، مشکله په سیاسیونو کې ده، مشکله په هغه چا کې ده چې هغه یا خو غږ نه لري یا که غږ لري غږ نشي پورته کولی. د حکومت خلک دومره ترهولي چې که چېرته دغلته زه په تلویزیون کې غږېږم یا یو بل دوست په کومه اجتماعي شبکه کې یو آواز پورته کوي، نو هغه د یو نوع تهدید احساس کوي، د داسې تهدید احساس کوي چې د خپل فامیل په اړه باندې هغه تهدید درکوي، احساسوي، د خپل ځان د شخصي امنیت په اړه باندې دغه تهدید ورته متوجه دی. نو چې کله ته د خبرې ته حده پورې د خپل درد د انعکاس تر حده پورې ته د امنیت احساس ونه لرې، نو هغه خلک چې په ولس کې دي او اصلا غږ نه لري، کوم حاکم چې د حکومت د خوا نه ورلېږل شوی دی هغه قاتل دی، هغه قصاب دی، هغه لیوه دی، هغه په دې جرمونو کې شریک دی، هغې ته به دوی څه زارۍ به ورته وکړي، څه غږ به ورته ورسوي. بناً د مو ولس مظلوم ولس دی، هم وژل کېږي او هم یې په خوله باندې مهر ورښودل کېږي، نه څوک غږ ته پرېږدي. مننه استاده، غږ ته نه پرېښودل کېږي، حکومت لګیا دی اوس د یوې خوا نه خلک وژني په دغه ترتیب باندې، د دې وژنو مسؤل په هر ترتیب باندې حکومت دی. کله چې په عملیاتو کې د یونما راپور په اساس باندې د حکومت په عملیاتو کې د ملکي خلکو د تلفات زیاتېږي، خو د دې مسؤل حکومت دی. نو اوس د سولې په نوم باندې یو جرګه روانه کړې، مشورتي جرګه ده د سولې.
دا په کار نه ده په دغه جرګه کې د خلکو غږ پورته کړي چې دغه وژنې اول خو د حکومت بند کړي. حکومت که رښتیا هم سولې ته ژمن وي، حکومت که غواړي چې سوله راشي، نو دغه حکومت خو د خپل خلکو وژنه بند کړي که نه. د جرګې ځای نه دی چې دا خبره پکې مطرح شي. په دې موږ ښه پوهېږو دا جرګه په دې وخت کې څه لپاره غوښتل شوې ده. اصلا خو د جرګې هدف دا دی چې ډاکټر صاحب غني چې په دې اخره کې کمپاین شروع کړ، کونړ ته لاړو، ننګرهار ته لاړو او فاریاب ته کوم ولایت ته لاړو او هلته وکتل چې مخالفینو ورته څه ځواب ورکړ. نور دې نتیجې ته ورسېده چې ولایتونو ته سفر نشم کولی. راځه دغه جرګه چې خلکو پخوا غوښتله د سولې د اجماع لپاره، او اجماع خو دوی وایي رامنځته شوې ده، سره یې کرښې هم ټاکلي دي، نو بیا څه اړتیا وه چې دوی جرګه راوړي؟ خو صرف د دې لپاره چې دا خلک دوی په دې نیت راغوښتي دي چې دوی سره به موږ سودا وکړو، د دوی وجدان به موږ واخلو، د دوی ضمیر به موږ په بیه والو، او یو څه وخت ډوډۍ قدر د قیمت او د جرګې د استازي په نوم باندې او دوی به موږ برنامه ویسي. خو دا خلکو مغز لري، سترګې لري، عقل لري. دا چې نن د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په هزارناو کې یو پلا د دریو بچو سره په خپل کور کې وژل کېږي، په وردګو کې په څو ځلې دا پیښه تکرار شوه، په غزني کې څو ځلې دا پیښه تکرار شوه. دا د چا بچي دي که نه دي؟ دا افغانان دي که نه دي؟ بیا خو د هېواد د دې نوم هم نه لیکي چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت، داسې یو فاشیستي نوم به له ورکوي چې بېرته یې ونارشزم راوچت شي، د فاشیزم په نتیجه کې ونارشزم راوچت شو. او که نه تاسو د دیموکراسۍ خبره کوئ، نو دیموکراسۍ خو خپل ارزښتونه لري. د هغې ارزښتونو خو معنا دا نه ده چې ته چې څه کول غواړې بس خلک غولوه او خلک ګویا چې زه صاحب دلته تاسو لپاره یو ملي اجماع رامنځته کوم. نو د اوس د دې د جرګې د غړو د هر هغه افغان چې زموږ اواز اوري او د هغه په نمایندګۍ باندې څوک دلته دې جرګې ته راغلی دی، که چېرته د دې نظام امتداد راځي، معنا دا چې د هر افغان په قتل کې دا راغلی وکیل صاحب او هغه علما چې د علماو په نوم باندې ناست یو قیادت کوي د افغانستان د خلکو، هغه مشران چې د ډاکټر صاحب غني لپاره جرأت ورکړی دی چې د دې نظام لپاره اوس هغه ګټې سره شریکې شوي دي او دی پالي، او په داسې حال کې ټول سیاسي جریانونه مخالف شوي. دغه ټول کاندیدانو کې مطرح کاندیدان چې کوم دي هغې ټول دغه جرګه بابیزه ګڼي، بلکې د افغانستان د خلکو د ملي پانګې او د هغوی د شتمنیو د لوټولو یو بازار دی. نو اوس د دې خلکو ضمیرونو امتحان ولس لري چې آیا دوی ته چې حکومت په کومه سترګه ګوري چې دا ضمیرونه بنګوالو رښتیا دا ضمیرونه خرڅوي که نه خرڅوي؟ د جرګې ګډونوالو یو امتحان، دا یو امتحان دی چې د ملت نمایندګي کوي، د هغې غریب بچي نمایندګي کوي چې هغه وایي چې الله پاچاهي ته هم خیر کړي. هغه عوام چې په دې هم نه پوهېږي، اوس هم په ډېرو دعاګانو کې د عوامو چې اوري خدایه زموږ پاچاهي آباد او تل خاده لري، لیکن کومه پاچاهي؟ هغه پاچاهي چې د چا زوی وژني، هغه پاچاهي چې د هغه په واکمنۍ کې یعنی افغانانو مېرمنې د تاریخ په لومړي ځل باندې اوچتې شوې. دغسې حکومت ته که د سترې محکمې قاضیان خپل مسؤلیت نه پېژني او نه پېژني چې د دوی دنده څه ده، آیا د قانون د تفسیر حق دوی ته حاصل دی؟ دا خو هغه وخت کې حاصل و چې دوی ته دا حق ورکړی شوی وی د اساسي قانون د موادو په نتیجه کې کړه. دوی ته خو دا حاصل نه دی، خو لیکن دوی د ځانه دا کار وکړو. خیر دوی به معاش علي، خو آیا د ملت استازي معاش علي؟ دغه جهادي رهبران بخښنه غواړم د جرګې په ګډونوالو باندې خبرې کوو، لیکن دغه جهادي رهبران مشران چې دلته په افغانستان کې دي او کلونه دغه امتیاز اخلي د جهاد په نوم باندې او احترام یې کېږي، د افغانانو په دغه وژنه باندې د دې دا چوپتیا پوښتنې وړ نه ده؟ دا چې چا سره ضمیر وي او وجدان وي او ویښ وي د هغه سره د پوښتنې وړ ده. او څوک چې د واک په نشه کې دومره ګیر شوی چې هغه هر څه د خپل لاندې کړي، هغه ته بیا د دې پاچاهي امتداد او د دې نظام امتداد ځکه پکار دی چې اوس دا میدان خالي شوی، ډېر سیاسي جنرالات تللي دي او یو دوه به د ډاکټر صاحب غني سره ولاړ وي چې زموږ پکې برخه خوږه ده که نه، ځکه اوس میدان خالي دی. اوس خو د ملت هر څوک وتلل چې چا په ریاست جمهوري کې څومره رایې ویوړې او چا د یو نظام کې د پشتوانۍ په توګه څومره قوت درلودو، لیکن نن چې پکې څوک راګډېږي او دې حکومت ته پشتوانه ورکوي، نو موږ چې د جهاد په وخت کې د سرو روسانو په خلاف باندې جهاد فتوی د دوی منلې،
یو مفتی صاحب به چې کله د جهاد کنفرانسونو کې خبرې کولې چې و د علماو شورا کې ناست دي هغوی ته به ولې دې ملت لبیک ویلو په دې خاطر چې د افغان بچی په ګنشپ هلیکاپټر باندې بمبارېده د افغان بچی کور بې ځایه تاریشه کېده لیکن نن کوم ثبوت دی چې تاسو ثبوت نشته محکمې پرېکړه نه ده کړې او تر اوسه به تا دا جواته شوي نه چې رښتیا د کور کې څو کسان دي او څو کسان نه دي او ته ورځې یو غریب چې هغه کېدای شي دلته څوک راغلی کم یو کس به راغلی خو هغه خو دې ځان ساتلی نه شي ځکه چې هغه خو د دې ولس داسې یو بېوزله طالب راځي چې هغه د په زور ډوډۍ خوري همدې مجاهدینو یعنې ولس د خپلې خوښې هم ورکوله بزیر به په ناخوښه هم ورکوله نو چې اوس هغه مجبور شي او هغه د شپې کډه خو نشي کولی او تېر کور بمبار کړي نن وګوره د شیرزادو د ولسوالۍ نه د خوږیاڼیو د ولسوالۍ نه د راغه کلي او همدارنګه د خدرخیلو د کلي تقریبا 3000 کورنیو ته خلک ورسېده را روان دي او په جلال آباد باندې بهیر را روان دي نو ته دا ولس په زوره ځان تړی څه حیران دي نظام ته ما چې په ځان باندې کودتا کوي په ځان باندې ولس اوچتوي یا خو داسې فکر کېږي چې موږ هسې تورسن صاحب ملامته کوو تورسن صاحب چې فیسبوک کې هره خبره پسې لیکي نو د دې نور ورسره څه فرق دی چې تورسن نه نور تورسن خلاصې فکر کوي د درګه شروع کړی ده نو فلهذا سړی بد فکر وکړي دا نظام موږ د دې نظام ساتل غواړو ځکه دا نظام که خراب شو بیا به دا وطن بیرته نه رغېږي ځکه دې وطن کې داسې دښمنۍ راغلي دي او دا نظام په دې جوړېږي د سولې ماحول جوړ کړو د سولې په دې موسم کې و داسې خبرې چې ته بیرته سوله سبوتاژ کوي ځای په ځای کورونه بمباروي د دې معنا ده سوله ته په لوی لاس باندې د منځه وړي او سوله چې د منځه لاړه بیا به داسې نظام راځي ډاکټر صاحب غني که ته فکر کوې چې زه به ډېر ووځم ځکه اجمل غني ملته دی او نور ملته دي خو بیا دا ملت دا جرأت هم لري چې تا به د میدانوۍ پورې پرې نه دي صحیح مننه حبیب صاحب عملیات کېږي په خپل کور کې خلک وژل کېږي په حقوقي لحاظ خو ښکاره خبره ده چې دغه رقم وژنې هېڅ جواز نه لري کله چې دغه رقم عملیات د بهرنیو د خوا نه کېدل امریکایانو د خوا نه کېدل خو موږ د غلامۍ دغه تړونونو په نتیجه کې لاس پښې هم تړلې وې پښتنه هم نشله کولی امنیتي تړون او د هغې نه مخکې 2001 کې چې هغه یو تړون څه په نامه باندې چې موږ حق نه لرو چې محکمې ته عریضه وکړو د جنایاتو په وړاندې دا حق موږ ورته خپله ورکړی و چې ووژنو لیکن اوس کله چې زموږ خپل د افغانستان د حکومت ځواکونو دغه رقم کار کوي نو ښکاره خبره ده د حکومت خو توقع نشته مطلب چې رئیس جمهور دا کار وکړي بل څوک وکړي چې محاکمه کې دا خلک لیکن څارنوالۍ او قضایي قوه دا خو دغه صلاحیت لري چې په خپله دا اقدام وکړي او دا پوښتنه وکړي چې په وردګو کې په هلمند کې په ننګرهار کې مندره کې چې ته د شپې ورځې عملیات کوې او بې پوښتنې فورا هلته خلک وژني بې دې نه چې جګړه شوي یا بل څه شوي نو دا زموږ محاکم لوی څارنوالي دا څنګه د دې دریځ څنګه وګورئ تاسو ښه ځواک صاحب د اوسني جزا کوډ په اساس باندې جنگي جرایم او بشري ضد جرایم او نور جنایتونه چې د انسانانو په مقابل کې ترسره کیږي هغې دپاره جزا هم ټاکل شوې ده او هغه مواد هم ذکر شوي دي لکه څنګه چې د اساسي قانون د 140 مادې د حکم په اساس باندې څارنوالۍ باید په دغه جرایمو کې تحقیق وکړي بررسي باید وکړي او هغه څوک چې مرتکبین دي هغوی ته باید جزا ورکړي خو کله چې موږ د څارنوالۍ او د محاکمو نوم اخلو د سر اعلی قمندان نوم په سر کې یادېږي نو کله چې د سر اعلی قمندان په فرمایش باندې ځینې کارونه ترسره کیږي لکه د اساسي قانون تفسیر محاکم خو یې تابع نه دي کنه بدبختانه چې ستره محکمه او څارنوالۍ خو باید د رئیس جمهور تابع نه وي کنه بدبختانه که موږ فکر وکړو 3 کاله مقننه قوه غیر قانوني وه او 6 څو ورځې زیاتې مقننه قوه بیخي نه وه د تقنین صلاحیت چې د مقننه قوې ځانګړی صلاحیت د ولسمشر په لاس کې و قضایي قوې ولې د اساسي قانون د روح مطابق رئیس جمهور راتاو نه کړ چې په کوم صورت خو جمهوري نظام دی راتاو نه بلکې دغې ورکړو بدبختانه ما وویل چې کله سر اعلی قمندان مطرح کیږي دلته بیا د داخلي محاکم او څارنوالۍ دوی هغه کوم تاثیرات چې لري بدبختانه
پر ځای د دې چې موږ د قواو تفکیک ته قایل اوسېږو ولسمشر د درې ګونو قواو چې یوه د خپل مستقیم تاثیر لاندې ده د دوو قواو نورو په چارو کې هم مداخله نو د دیموکراسي تعریف خو همدغه دی چې دغه قواو ترمنځ تفکیک موجود وي تعادل موجود وي چک بالانس موجود وي او ټولې قواوې مستقلانه د قانون په چوکاټ کې عمل وکړي کله که ټولې قواوې د رئیس جمهور تابع قواو باندې بدلې شي نو بیا خو دیموکراسي نه موږ دیکتاتوري کې بدبختانه د حقوقي بحثونو په اساس باندې دغه نظام ته موږ جمهوري نظام نسو ویلی ځکه جمهوري نسو ویلی چې د ولس د رایو په اساس نه ده راغلی مقننه قوه نشته قضایه قوه تشکیل پوره نه دی د عالي شورا غړو تشکیل پوره نه دی د رئیس جمهور مداخله په مقننه قوه کې واضحه دي د قضایه قوې په چارو کې مداخله شته ده دلته ولسمشر یو ناکام دیکتاتور ته ورته یو شخص دی چې د قانون په نامه باندې یو څه شته ناکام دیکتاتور ناکام دیکتاتور په دې معنا باندې چې دا جرأت هم نه لري چې اساسي قانون ټول قوانین ته ور ورته کړي او وایي چې بس زه قانون هم یم زه محکمه هم یم او زه هر څه یم ولې په عمل کې دیکتاتور دی خو اعلان نشي کولی ولې په عمل کې داسې چارې کوي چې هغه په هیڅ قوانینو کې نشته دي بدبختانه اړتیا لیدل کېږي اوس دلته ما مخکې د جزا نړیوالې محکمې یادونه وکړله د روم د اساسنامې په اساس باندې د جزا نړیواله محکمه په نړیوالو جرایمو کې تکمیلي صلاحیت لري اصلي صلاحیت د هیوادونو دی چې باید دغه جرایمو ته رسیدګي وکړي کله چې همغه مطبوع هیوادونه ونسي کولی د هغوی حکومت یا ونه غواړي چې جرایمو ته رسیدګي وکړي بیا د جزا نړیواله محکمه راځي مداخله کوي بررسي کوي اول څارنوالانې راځي بررسي کوي چې کوم نوع جرایم دلته ترسره سوي د چا لخوا ترسره سوي زه په دې باندې موافق یم چې په دغه برخه کې جنګي جنایت د بهرنیانو لخوا ترسره سوي د افغان د حکومت لخوا ترسره سوي د طالب لخوا ترسره سوي دي د داعش لخوا ترسره سوي یا په هر نوم چې نور تروریستي ډلې دي د هغوی لخوا ترسره سوي که موږ غواړو په راتلونکي کې د جګړې مخنیوی وکړو که موږ غواړو په راتلونکي کې بیا دا هیواد د یو بل جنګ ته لاړ نه سي نړیوالې محکمې ته باید اجازه ورکړي موږ باید د نورو نه فرمان وانخلو د نړیوالو مفتشینو په راتګ کې څارنوالانو په راتګ کې چې نور موږ ته څه وایي پرېږدو هغوی ته چې بېطرفانه قضاوت وکړي په افغانستان کې څه ترسره شوي دي چا جنایتونه ترسره کړي دي دا اشخاص مشخص سي مرتکبینو ته باید جزا پیشنهاد سي تر څو په راتلونکي کې د نورو لپاره د پند او عبرت باعث وګرځي لیکن یوه خبره خو دا که نن نه کېږي سبا ته خو به دا کار وشي ځکه جنگي جرایم چې دي هغه د مرور زمان دغه نه دي تابع نه دي لکه څنګه چې مخکې استاد ویله دی نه به یو ورځ دا پوښتنه خو حتما کېږي او دغه ملت به ورنه د دغه اعمالو حساب واړي که نن نه نو سبا ته خو به دا کېږي بلکل ګوري ازبک صاحب دغه د اتم د ثور چې لمانځو هر وخت او لمانځنه کېږي یا فرض مثال چې موږ ویاړ لرو په تاریخي لحاظ باندې چې روس مو مات که هغه چې د روس په مټ باندې دلته جنایتونه ترسره کړه هغه خلک څه شول دلته هغه چا چې د روسي قواو تر څنګ ولاړو او خپل ولس یې واژه هغه خلک چیرته دي وسه هیله هم دا ده چې تاریخ بیا بیا تکراریږي ولسمشر د تاریخ درک کړي د تاریخي قضاوت د حد اقل ځان په امان کړي ډېره زیاته مننه کوم سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې خدای سپارو الله مو مل کړه